السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستان دا ویډیو به لږ اوږده شي خو زما را کپړې تاسو ته ښکاري دا د دې رنګ داسې نه دی، دا خولې دي. بیګا مې سناپور کې ګاډی ودرولې وه په پري پارکینګ کې کیم ولته اوایستې وره ټیر نه. دا اوس دارې دا څه کم 2 بجې دي. زه وګرځېدم ورور نه په ټیر باندې پانه کار کوي یا نټونه نه کولاویږي. پټرول پمپ ته مې راوستو. اوس دلته کې ورور هوا پکې نه اچېږي، ټیر مکمل خالي دی. هلته مې ورور شورته راوغوښته، بس خولې رانه بایدلې وې، قسم دی که مازغو کار کو لیسنس مې هم دغه دی شورته مې راوغوښته. ما دغه ما دا ما دې ځای ګاډی ودرولې دی، ما دې ته وایستې وې چا ته ایستې ما ته چا پته نشته، خو ما بېګا دی موږ ته رنګ کړی چې ګاډی لرې کوي، موږ ګاډی لګو. موږ ورته وویل چې دا پري پارکینګ دی، تاسو بل ځای ولګوئ، دا څه کیم پارکینګ خو نه دی. شورتې والا 2 کسانو چت کړه یاره، ګاډي ته وخېجولو. هغه یو ورسره لږ دغه وکړو، ته یې دغه ولې درکړم آی ډي کارډ یې ته وغوښتې امرت سایډي، هغه ولې نه ورکوله. نو ورته یې وویل زه ارباب نه تپوس کوم. ښه وي ستاسو ارباب شورته کړي که زه شورته کړم. چې ویې خېجول یاره بیا قسم دی خفه شو. پښتانه یو د پښتانو زړونه نرم دي مېرمن طلاقي. نو چې ویې خېجول نو ما ورته بیا سر ما یو ریکویسټ وکړم، ما ځه چې ما ورسره هم وربره کړي. ما به مسکین دی، ما اوس پته نه لګي چې د کړي دي که نه دي کړي، خو زه چې چا خوا تلم نو هغه ما ته چې دا هم ده کړي دي. ما دغه خیر ده ما راپرېږېده، ما پته نه چې ده کړي وي نه وي، دا وي ستا خبره او ختمه شوه، زه ستا په هغې ماف کو. وي ده ما له امرت سایډي نه راکولی، وي ده ته زه چل خیمه، وي ده ته زه خیمه چې دا نه امریکا را نه پاکستان دی، وي دا دوبی را. بس یاره بیا خو ته منت وکړه، کس خراب خلاص کړې. نه دا رورې خبره 10 بجې شوې ده، 9 بجې او دا 2 بجې دي. زه اوس ولاړم، اوس مې چاته رنګ وکړو، نو هغه راځي پنچر والا ته، ای وایي چې موږ به نه 100 درم ملو. نو خبره د 100 درمو نه ده، خبره یې دوره تکلیف ته زما حالات ته وګوره چې لکه زه سر دا مطلب مې دی چې وروره خدای او رسول ته وګورئ، بل له کړاو مه ورکوئ. تاسو ته په دې کې څه میلاویږي؟ دا اکثر دا ویلو ویلی شي، دا کم کسان ویلو کې پاتې کېږي، څوک ګاډی ودرېږي. وروره دا پري پارکینګونه دي چې هر ټیره طرفه کم پارکینګ پرې دی، نو هغه وروره ستا ملکیت نه دی. وروره دوی به د له ټیر نه هوا وباسي، نو ستاسو پیسه ولګي خو کونه هر ته کوي، د ټیر نه هوا وباسئ او بیا بل ته دوره تکلیف پېښېږي. نو بس څوک چې چاله تکلیف ورکوي نو خدای دې په خپله تکلیف کې نو والله ډېر بد حالات مې دی. او د الله راته وایي چې لکه هغه مشرانو ښځو په شان راولګم او د دنیا خیرې وکړم. خو زه بس الله دې ټولو ته هدایت وکړي او خاص کر د خدای پاک دې پاکستانو ته هدایت وکړي چې والله بس بل له تکلیف ورکړي دی خوشحالي.